کتونکو ایلاب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د خلکو سره څه ناسه کومک کوي. بابا راغی دوه امساګانې وې، ویې ماله وي داسې امسا راکړه، ویې ماله وي د لاسو امسا راکړه، تکلیف دې راته. نن به هغه خور یا رور چې په لندن کې ژوند کوي یا به څومره خوشحالي، الحمدلله دا ډېر مستحقو خلکو ته د امساګانې میلاو شوې، دا کمې چې موږ ته دې خلکو راکړې دي. ته وګوره دا هېڅ هم نه ده، خو د دې بابا د زړه نه تپوس وکړه چې دې څونه خوشحاله دي. ډېره ښه ده، بلکل د دې نه غیر زه په دوو بینتو هم نشم ګرځېدی. دا زه یې درته چوښودو، تا یک دم ووایي چې ما بیا صاحبه مخکې ما ته ښودې، خو بیا څه وخت راشه ما سره د ترخ هغه وه، هغه راته ماته شوه. دا وګوره دا د بې وسۍ د لاسه داسې ده. په الله یقین وکړه، هغه هم رانه د انټرویو اخیستې وه، خو هغه وخت کې به ورسره نه وي. نو صحیح ده. دا تحریک لبیک والا طرف نه چې کوم دی دا نوې کپړې دي. ښه کتونکو دا هغه پلار دی چې ما په شروع کې یو ویډیو کړې وه، په شروع کې ما یو ویډیو کړې وه چې د ده زوی لګي شوي و، لور یې لاله کړې وه، بیا چې کومه ده خښه کړې وه که نه هسې وجلې شوې وه. دې طلاق پې ځان بدنام کړ، نور سلی وه، خو د هغې مشره ښځه وه بله، هغه ده د هغې نه مشره بله خور ده د بله پلاره، او یو یې رور دی دې خواته د تورمزو حافظ آباد نه لږ لاندې دغه لاس ته قبلې مخ ته دانه ګیر یې ده کړی، یو والا سره کار کوي که نه. نو دغې طلاقیانو دا کندم کړې ده په کوټه کې، د ده په کوټه کې چې دی بدنام شي او ګیر شي او خبرې نه کوو. ستا په کوټه کې به راځي او کنده به کوي، داسې عجیبه خبره ده. خو زه راته ووایه چې انوسري چېرته دي ما سره؟ او څو دي؟ څو انوسري دي؟ یاره 5 د امړې دي، یو هلک دی 4 جینکې، او دا جمده یو جینۍ واده کړې ده، یو لور ده او 2 هلکان. ژوندی چا سره ده؟ ژوندی خو یې پرېښې ده، هغه هم پرېښې؟ هغې کمه اوس یې بله کړې ده؟ نه یو هم نه. اوس څه کوي؟ آیس نشه کوي. بلکل انجام یې دغه خړو بل چا کړې ده. دا دې طلاق کول دې مشرې ته مه ووایې چې ته ما دې پېکه پټه مې ځان له کړله مې ته ما پېکه چې دې څه کوي چې دې پېږي چې ما دې ګرفتار کړي. وایي وایي ماماجي نه خو هغه اپیم خوړل هغه هم پرېښي دي. نو ما به څه ویلو، او هغه چې خبر شوم ګیر شو دغه شو نو یو دونه زوی دی داسې ما ته وایي دا جي دا به مې وله مور روړل د شلمانو نه، شلمانو کلي نه، هلته بیا څوک سمګلرونو. نو بس بیا چې مې مور ستړې شوه نو 50 پیمه له جیب کې واچولې او 100 بیا کریله راکړې، آیس ولې بیا بیلې راکړې. نو ما ویې ته عمل نه وې نو ولې به دونه غول جوړېدل؟ قسم په خدای نه که دقه شی کلونو کال وړاندې ما یو ویډیو کړې وه چې سړی لګي شوي و، خپله ښځه یې وجلې وه، بیا په کمره کې چې کومه ده خښه کړې وه، بیا پې خځلې لګولې وې، انسان په انسان ورځي. دا بابا چې کوم دی